بسم الله الرحمن الرحیم. زه عارف عرفان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن ما وغوښتل چې ملګرو ته یو داسې ویډیو جوړه کړم چې په هغه کې د مکتبه شامله په اړه یو مختصر او لنډه طریقه موجوده وي. تر ټولو تر مخه به ستا په موبایل کې پیکیج وي. پیکیج نه بغیر ډاونلوډینګ نشي کولی. چې کله ته پیکیج ولګوې دا غنه بعد به ته راسې اوله مرحله چې کله ته شامله ډاونلوډول غواړې نو دلته به راسې پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راسې نو دلته به ته ولیکې مکتبه شامله. مکتبه شامله چې کله دې دا ولیکه نو تا ته به ډېر ایپونه راواوړي. په د اول سر کې چې کوم المکتبه شامله دا شین ایپ موجود ده په شین رنګ کې دا به ته ډاونلوډ کړي. دا چونکې ما ډاونلوډ کړی ده تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. چې کله هم ډاونلوډ کړو نو له هغه نه بعد بس اسکرین ته راسي. دلته په اسکرین باندې المکتبه شامله په سور رنګ کې موجود وي. دا هماغه شین رنګ والا شامله ده چې کله ډاونلوډ سي نو دلته په اسکرین باندې تاسو سور ایپ معلومیږي. دا به کلیک کړئ. چې کله ته دا خلاص کړې نو دلته به تاسو یو څو شی راوړي. دا چې کوم کتابونه تاسو معلومیږي مثلا د عقیدې په اړه یو کتاب د تفسیر، یو د اصول الفقه والقواعد الفقهیه، دا دوه دي فقه حنفي لستی. دا چې کله ته دا ایپ خلاص کې په دغه ټیم بدلته ستا سره یو کتاب هم نه دا خو ما اوس ډاونلوډ کړی دی چې تاسو ته معلومیږي. نو تر ټولو تر مخه چې کله ته دا جبري دا شامله خلاصه کې نو لاندې څلور آپشنونه موجود دي. یو د سیټینګ په اړه ده، دا دوم نمبر کې چې کوم د تیر نشانه دا به کلیک کې. دا په یاد کې همیشه ساته، په پام کې لره چې دا د ډاونلوډینګ علامه د نشانې ده. اوس دلته تاته د مکتبه شامله د ټولو کتابو فهرست راواوښته. اوس وګوره په دې شامله کې 515 صرف د عقیدې کتابونه دي، لیکن ته دا اوس کتلی نه سې، د دې نه استفاده نشې کولی ځکه دا تا ډاونلوډ کړي نه دي. تا ته صرف نومونه راړي لیکن کتاب اوس ته مطالعه کولی نه سې. نو موږ به څنګه د دې کتاب څخه استفاده وکړو؟ نو تر ټولو تر مخه به راسې که چیرې ته یو کتاب مخصوصه کتاب ډاونلوډ، مثلا زه دا کتاب ډاونلوډوم نو دلته به نوم لیکم بحوث. ما بحوث ولیکئ نو وګوره یو ځل شاته ځم زه تیر نشان به ووایي بیا به راسې دلته به بحوث ولیکئ. اوس دا ما سرچ که دا وګوره بحوث و مسائل، بحوث فی قضایا فقهیه معاصره. دا یو ام بی ده. یو میغا مطلب دا ده چې دا یو ام بی ده. اوس یو طریقه خو دا سو، بله طریقه دا خو اسانه طریقه ده چې کوم کتاب نوم ته ولیکئ ډاونلوډ یې کړئ. بله طریقه دا ده چې دا د ډاونلوډینګ علامه ووایې بیا دلته خپله راسې مثلا زه په بحوث کې یو کتاب ډاونلوډ کول غواړم. بحوث ته راغلم دلته به زه پسې ګرځم چې کوم کتاب زما خوښ وي هغه به ته نشانې کوې او د هغه نه بعد به یې سرچوې. زه راځم بحوث فی قضایا فقهیه معاصرته، دلته به یې زه سرچ کړم چې په اساني راواوړي چې ټیم وانخلي ویډیو. دا د بحوث دا ما تیار کلیک کړی ده. اوس پورته چې ته وګورې نو دلته به تا ته یو د تیر نشان ښکاره سي، به دا کونج کې دا به کلیک کې. چې کله دا کلیک کې نو ډاونلوډینګ شروع سو. ډاونلوډینګ ځکه شروع ده د کتاب ډاونلوډ هم سو. ما چې کومه خبره کوله نو هغه نه مخکې کتاب ډاونلوډ سو، ډېر زر ډاونلوډ سو. دا لاندې چې کوم د سیټینګ علامه ده او بل تیر نشان ده، دا د تیر نشان به بیا ورک سي. چې کله ډاونلوډ سي دا به بیرته را پیدا سي. زه اوس تاسو ته درښیم چې یو غټ کتاب زه ډاونلوډوم چې تقریبا زر ډاونلوډ نه سي، لږ ټایم واخلي ځکه چې دلته یو دوه شی دي هغه زه تاسو ته درښیم. دا د تیر نشان به ووایه د ډاونلوډینګ علامه. مثلا تفاسیرو ته به راځو، تنویر المقباس چې دا د 3 ام بی ده دا ډاونلوډینګ شروع سو. وګوره د تیر نشان اوس نسته، دا چې ډاونلوډ سي نو دا به بیرته د تیر نشان پیدا سي. بل علامه د ډاونلوډینګ دا ده دغه انتها ته عملیت تحمیل، کتاب ډاونلوډ سو ځکه دا رالی دلته به یې لیکل سوي یجري الان تحمیل کتاب. نو دا دغه تفسیر چې کوم ما را ډاونلوډو تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس دا اوس موږ ډاونلوډولی سو، ډاونلوډ سو، د دې نه موږ استفاده کولی سو. اوس راځو د کتابو څخه د استفادې یو دوه طریقې. یوه طریقه خو دا ده کتاب خلاص که، مثلا ما مختصر القدرې خلاصه کړله، باب تیمم راوښته، مثلا هر باب چې ته ګورې داسې ته مطالعه کولی سې. یوه طریقه خو دا ده. بله طریقه اوس که ته غواړې د دې فهرست ګورې نو دلته بالا چې ته وګورې
دا 4 لیکې دي دا چې ته کلیک کې نو به تا ته د دې کتاب فهرست راواوړي دلته د واتساپ میسجونه ډېر را روان دي ځکه هغه کلیک کېدل څه مشکل څو دا د تیر دا 4 لیکې دا وګوره دا ما کلیک نو دا د کتابو فهرست راواوښت اوس ته کولی شې په دې کې چې هر باب مطالعه کول غواړې کتاب الحیض د مثلا یا بل کتاب ته مطالعه کوې دا فهرست کتلو طریقه ده بل عامه طریقه چې ډیره مهمه ده زده کړې هغه د سرچولو ده تلاش کولو ده ستا سره ټیم نشته چې هر فهرست وګورې راواړې یا هره مسله وګورې جدا جدا یې وګورې ته یو کلمه یو حرف یو لفظ په ذهن کې ونیسه هغه ولیکه نو تا ته به یې راواړي دا د تیر خواته د سټار نشان ده د ستوري خواته دا ګول نشان چې وینې دا د علامت تلاش ده د سرچ علامت ده دلته چې ته کلیک کړې نو تا ته به 2 اپشنه راواوړي یو د البحث فی اقسام الکتب بل د البحث فی جمیع الکتب وایي که ته چیرې په دا ټولو فنونو کې په دا ټولو کتابونو کې مثلا په تفسیر عقیده فقه بحوث یا اصول یا لغت په دا ټولو کې ته یو شی ګورې نو بیا به البحث فی جمیع الکتب کلیک کړې او که چیرې ته په ټولو کې نه ګورې بلکې په یو فن کې ګورې د فقه مسله ده په فقه کې ګورې فتاواو کې ګورې نو دغه اسانه طریقه ده زه د فقه حنفي کلیکوم بیرته به دلته بالا راسي البحث فی نصوص الکتب دا به کلیک کې نو اوس به تا دلته کیبورډ راسي کیبورډ لاندې وګوره دلته لیکل شوي د اردو په ده به ته لیکنه نه کوې ځکه دا تا ته لفظ صحیح نسي سرچولی اساني دپاره به ته د عربي کې چې کله عربي کې نو اوس به دلته تا هغه لفظ ولیکې په خپل الفاظو کې مثلا زه دلته لیکم یو شی لیکم تطهیر ما ولیکه نو دا زه سرچومه دا د ماتن مختصر القدرین هم راواړو تحفة الفقهاء هم درې ځای راواړو هدایه هم درې ځای دا ماته لفظ راواړو المحيط البرهاني څخه دغه تبیین الحقائق الجوهرة النيرة النهر الفائق مجمع الانهر او دا غرنګه حاشیه الطحطاوي الدر المختار یعنی فتاوی شامی ګوره په دغه کتابونو کې ماته لفظ تطهیر راواړو دا د سرچینګ علامه ده چې کله موږ دا سرچ کوو مثلا یو شی د تا په کار دروا دیړو دا مسله ستا په کار ده تا راواړو اوس ته غواړې دغه عبارت یو چاته ولیږې یا تا مسله لیکله ده دا مسلې لاندې بطور د حوالې ته یو ګروپ چلی یو شی چلی مثلا دارالفتا چلی دغه عبارت له هغه سره ته فټوې نو که دا ټول ته لیکې نو ستا نه ډېر ټایم اخلي نو د اسانۍ دپاره به ته دا کاپي کې بیا به لاړ سې واټساپ ګروپ ته چې هر ځای ته ته لیږې هلته به لاړ سې هلته به یې پیسټ کې مثلا زه دې ته رالم دلته یې لیږم دا به په زور ونیسې نو دلته تا ته 2 آپشنه راسي یو د کلیپ بورډ بل د پیسټ دا پیسټ به ته کلیک کې نو اوس ته کولی شې چې دا چاته میسج کې دا د هغه عبارت ما راواخیسته ما بل چاته ولیږه د لیږلو نه مخکې به ته د کتاب نوم ولیکې چې دا عبارت ما له کوم کتابه راخیستې ده دغه یو مختصره ویډیو او لنډه طریقه ده د دوستانو لپاره کیدای شي چې انشاءالله په دې سره ستاسو ضرورت پوره شي نور نو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته